بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه یو کم دیرشم نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د اقامتون قانون بیانو. د قانون د ذکر کولو نه مخکې په دې خبره باندې ځان پوهه کول دا ضروری دی چې د التقای ساکنینو دو قسم دي. التقای ساکنین دا په دو قسمه باندې دي. التقای ساکنین دې ته وایي چې دو ساکن حرفونه دا یوځای شي، دې ته التقای ساکنین وایي. بیا دغه التقای ساکنین دا په دو قسمه باندې دي. یو ته التقای ساکنین تنوینی وی او دویم ته التقای ساکنین غیر تنوینی وی. التقای ساکنین تنوینی دی ته وی چې دا کوم دو ساکنین یوځای شوي دي، په دې کې یو ساکن د نون تنوین وي. او التقای ساکنین غیر تنوینی دی ته وی چې کوم دو ساکنین یوځای شوي دي، نو په دې کې یو ساکن هم دا نون تنوین نه وي، بلکې د نون تنوین نه علاوه یو بل حرف وي. اوس د قانون حاصل او خلاصه دا ده چې هر هغه حرف چې هغه په مصدر کې بغیر د التقای تنوینی نه وغورځېږي، یعنی دا کم ساکنین چې یوځای شوي دي نو دا التقای تنوینی نه وي، بلکې التقای غیر تنوینی وي. هر هغه حرف چې دا په مصدر کې بغیر د التقای تنوینی نه وغورځېږي نو دغه حرف په بدل کې دغه مصدر په آخر کې تای متحرکه راوستل یا تای متحرکه راوړل دا واجب او ضروری دی. مثلا اقوام دا مونږ سره د باب افعال نه مصدر دی. اقام یقیمنا، دلته وو مفتوح دی او مخکې حرف ته دینا ساکن دی، نو دا قانون به مونږ په تفصیل سره وایو. یقالو تقالو والا قانون. د وو حرکت دا مونږه قاف لورکو او دغه وو دا مونږ په الف سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو اقامن. په اقوامن کې یو الف د مخکې نو د وو نه وروستو اقوامن، او یو دغه وو دا هم مونږ په الف سره بدل کو. نو اوس دلته دو ساکنین جمع شول، دو الفونه جمع شول، او دا التقای ساکنین غیر تنوینی دی، تنوینی نه دی ځکه چې نون تنوین پکې نشته دی. لہذا یو الف مونږه حذف کو، نو تدې په بدل کې دا قانون ورته متوجه شو چې کله یو ساکن دا د بغیر د التقای تنوینی نه دا حذف شي، نو دا هغې په بدله کې په آخر کې تای متحرکه راوستل یا راوړل دا واجب دی. نو مونږ سره د اقوامن نه جوړ شو اقامتن. البته بعض الفاظ داسې دي چې په هغې کې التقای تنوینی راغلی ده، لیکن د هغې باوجود هم په آخر کې تای متحرکه په هغې الفاظو کې راغلی ده، نو هغې ته شاذ ویلی کېږي، یعنی دغه الفاظ خلاف قانون دي. د هغې مونږ دو مثالونه ذکر کوو. یو مثال مونږ سره دی لغتون او بل مثال مونږ سره دی مئتون. لغتون دا په اصل کې دی لغون، و متحرک دی او تدینا په مخ کې حرف باندې فتحه ده، نو قال والا قانون پکې جاری شو. دغه وو دا مونږ په الف سره بدل کو، نو د لغون نه مونږ سره جوړ شو لغان. نو اوس تدې په آخر کې التقای ساکنین رالل، خو دا التقای ساکنین تنوینی دی، یعنی دا دویم ساکن دا نون تنوین دی.
لہذا الف دا مونږه حذف کو نو اوس خو پکار دا وه چې د دې په آخر کې مونږه تای متحرکه نه راوستلې ځکه چې قانون مونږه دا ووایو چې کله حرف بغیر د التقای تنویني نه وغورځېږي او په دې لفظ کې د التقای تنویني راغلی دی او د هغې نه بعد حرف دا حذف شوی دی لیکن د دې باوجود هم په آخر کې تای متحرکه لګېدلې ده او مونږه وایو لغتون الف حذف شو د هغې په آخر کې د هغې په بدل کې په آخر کې تای متحرکه راله نو دا شاذ دی دا لفظ دغسې مئتون دا په اصل کې دی مئیون قال قانون پکې جاری شو نو موږ سره جوړ شو مئان بیا د الف او د نون په منځ کې التقای ساکنین رالل الف ته مونږه حذف کو دا التقای تنویني ده لیکن د دې باوجود هم په آخر کې تای متحرکه لګېدلې ده نو موږ سره د مئیون نه جوړ شو مئان بیا مئتون ته جوړ شو نو دا هم خلاف قانون یعنی دا شاذ دی نو د دې قانون حاصل او خلاصه موږ سره دا شوه هر هغه حرف چې هغه په مصدر کې بغیر د التقای تنوینی نه دا وغورځېږي نو د هغې په بدل کې په آخر کې تای متحرکه راوړل دا واجب او ضروري دي لغتون او مئتون دا شاذ دي ځکه چې په دې کې التقای تنوینی راغلی ده او د دې باوجود هم په آخر کې تای متحرکه راغلی ده وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين